عزتمند مسلمانانو یو مجربه نسخه ته بیانومه د ویښتو په باره کې د بله د الرجي زکام نزله دایمي نزله دا چې د چا هم انشاءالله هغوی دپاره دا ډېره مجربه نسخه ده او دا به ځان له تیاروئ ډېره مختصره ده. وظیفه ده د عزتمندو مسلمانانو چې یوه به انډه راوالی د انډې نه به سپین لرکئ او زیړ به یو سیټ کې دغه کوي. بیا به یو ګیلاس سپی راوالی د غوا چې لږ تودی تړمي او یو چمچه به شات راوالی او دا سوچه غوړي او شهد او د انډې دا زیړ دا په دې پیو کې ور واچوئ او دا پکې مکس کوي او سحر په نهره دا به څکئ. چې دا وڅکئ نو دې پس دې نه به مخکې خوراک هم نه کوئ او نیمه ګینټه پس پتې هم خوراک نه کوئ چې نیمه ګینټه وشي نیمه ګینټې نه پس به خوراک کوئ. ځکه نقصان بیا دا دی چې دا که دې एकदम پسې بیا خوراک نو نور نقصان نشته خو خېټه به دې تشه غټېږي. او د دې استعمال څنګه وي او دا به څو ورځې استعمالوئ. نو دقه طریقه ده چې سحر په نهره به یې څکئ. شهد یو چمچه شات یو د انډې زیړ یو قاشوګه سوچه غوړي او یو قاشوګه شهد او د غوا پی دا په دې کې واچوئ. دا به 41 ورځې څکئ. قضایي به پکې یو ورځ هم نه راولئ. نو د هغې وجه ده دې تندي کې دا غوښه کمه شي. دې تندي کې دا تندی داسې لاندې لاړ شي نو دې تندي کې غوښه ختمه شي. نو کومه چې الرجي راځي نو ډایرکټ راځي دلته جمع کېږي ډایرکټ نه راځي دلته جمع کېږي. نو بیا انسان د تکلیف په دې سر هم دړي پوزې هم ورسره بندوي نزله یې مکمل را روانوي پرنجي مو سره ډېر زیات کوي. نو دغه طریقې سره به تاسو وکړئ انشاءالله نو ستاسو دا کم مسایل چې دي نو دا به انشاءالله الله تعالی ختم کړي. صحیح ده انشاءالله موږ هم شروع کوو او دوه درې ملګرو کړي هم دي ما ته به خپله تپوس کړی دی هغوی موږ چې وکړو نو الله تعالی زموږ له شفا راکړه. زموږ هغه الرجي او نزله الحمدلله ختمه شوې ده. نو تاسو یې هم وکړئ الله تعالی به زما او ستاسو بیماریانې ختمې کړي. جزاک الله.